بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات دادی چې دا اسم کنیا ابو الولید دا انصاری صحابی مبارک دے. پټولو غزواتو کی شرکت فرمائلے دے او د عمری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدور خلافت کی د شام قاضی پاتی شوے دے. وکان ممن جمع القرآن د قرآن شریف جمع کول چی چا کول نو فآغی مبارکو کی دا هم یو 181 احادیث یوصلیو اتی احادیث ترا نقل دی او افاد دو شوے دے پا 4 ہجری کی. نو دے فرمائی چو فرمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ فدی حال کی چی چاپی رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا عصابتن یو مضبوط اڑالوا من اصحابه دا اصحاب دا نبی علیہ السلام نا. عصابت عصب ندے، عصب سخوالی توئی مضبوط والی توئی. جماعتم بعد پا بعد بانی مضبوط شویوی دا نرو اختو چی اغاسان شلیگی دا غینا را جمع کڑے شوی اختو نا چی پڑے جوڑ شی چوکی شلوی شی لا نا عصابت دا مانا دا او دا دا اسم جمعہ د لسو نوالا تر د سلویخت پوری د عصابی اطلاق کیگی او د سلویخت بعد اطلاق کیگی کہ نکیگی کوئی مجازن کیگی. او د حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی د سلویخت پزیت بانی اطلاق شوے دے. مسلم شریف کے بدر لراشی دویم جلد 93 میں کی. نسائی کا گورئی دویم جل 182 کی پاغے کے براشی رسول اللہ مبارک ویو دعا کی فرمائی اللہم ان تہلک هذه العصابت من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. دب اغدغو پا باب لیویری دب بدرین صحابی چی روان کده دان سرا نو خدای دا ڈالان کدا تحلاک کی نبی بستانم چوک علی عبادت ببیام سوک دغا کئی دا کئی دزمکی پا مخ باندی. نو دغا ٹیم کی پیغمبر علیہ السلام بدرین و تسویلی عصابے ورطویلی او بدرین سو 350 دا بدریان صحابہ تعداد خو اشہر من الشمس تے 313 دا خو آغا عادت دے کہ پا دے بانی خلق بلر وظائف ورکی. اساس البلاغتم داویلی دی چه دا رحد اطلاق دا دریو نوالا دا لسو پوری دے او دا عصابی اطلاق چه دے نو دا لسو نواخ دا تر دا سلویخت پوری دے حقیقتاً سلویخت نبرم کی مجازن. وحولہو او چافیر دا رسول اللہ مبارک نڈالوا دا اصحاب دا پیغمبر علیہ السلام نو قال رسول اللہ سو فرمائل خواہ مقول وزداد شروش ولا بایعونی بیعت وکید ما سرا علا پدی خبر بانی اللہ تشرکو باللہ شیئا تاسو با شریک نہ جوړوي د الله سره هیڅ یو شی
ولا تسرقوا غلا بنکوي ولا تزنوا زنا بنکوي ولا تقتلوا اولادكم اولاد بن قتل کوي ولا تأتوا ببهتان راتک بنکوي په بهتان باندې تفترونه چې تاسو د ځان نه جوړ کړی وي بهتان لرا بین ایدیکم و ارجلکم په مابین د لاسونو ستاسو کې او په مابین د خپو ستاسو کې ستاسو د خپو د لاسونو په مابین کې چې شی دی ستاسو د خپل ځان او خپل نفس او خپل زړه دی په خپل نفس او په خپل زړه کې د ځان نه یو بهتان ساز کړی وي نو دا کار به نه کوئ چا یو کار نه کړی او تی پی وروته پی دی تا بہتان ویلے کی بہتان مانا دا تعجب و حیرانتیا وی د دی سزا تا خلق حیرانی پا دی بہتان خودی دون سخت سزا ورکی نافرمانی بنا کوئی فی معروف دنی کئی پکار کی پا معروف کی بنا فرمانی نہ کوئی بیعت را سر اوکی دا کم بیعت یو سره کولو جهاد بانی که اسلام بانی الکه دا خو بیعت الاسلام ندی دلیل دا دی چې وحوله عصابة من اصحابه صحابو خو اسلام د پخوانه قبول کړی دی نو دوباره بیعت علی الاسلام نشو دا بیعت علی الجهاد ظاهره ده چې دا بیعت علی الجهاد هم نه دی دا بیعت علی الهجرت نو دام ښکاره ده چې دا خو بیعت علی الهجرت هم نه دی دا بیعت علی الخلافت بیعت علی الخلافت کیدی شي نه څوک پاس شوی دی چې د هغه نه څوک خلیفه دی چې بیعت پې کوي ورسره نو چې دا نور ټول منتفی شو نو فتعینا چې دا کم یو بیعت دی دې ته بیعت د طریقت او د تزکیې والا وایي نور دا ورته وایي غلا به نه کوئ زنا به نه کوئ دا به نه کوئ دا به نه کوئ د نیکۍ کار کې به راسه منل کوئ هغې کې به مخالفت او نافرمانی نه کوئ نو دا کم بیعت شو دا کم بیعت چې دا صوفیاء کرام فرمائی کنو دغه بیعت د ډیرو روایاتو نه ثابت دی یو روایت دغه روایاتو نه دا دی چې بایعونی بیعت وکئ زما سره په بیعت کې متدا خبرې کوي شرک به نه کوې غلا به نه کوې زنا به نه کوې دا به نه کوې دا به نه کوې دا ټولې خبرې تي اخلي فتاوا رشیدیہ کے صفحہ نمبر 75 کی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمائی بیعت دا مستحب دے بیعت مستحب دے گور دی نکتے تا تبلیغ مستحب دے ٹھیک دا طالب العلمی دا فرض علم نہ برا علم حاصل اول دا هم دا ټول فی نفسه مستحب دی خو چې کله د دې صدا ټکې ملګری شي چې اصلاح پې د ځان کوم نو اصلاح د ځان فرض ده نو بیا بیعت هم فرض ته لاړ شي علم زده کړه فرض ته لاړ شي دارنګې چې دی دا هر یو کار چې په څه باندې سړی اصلاح کېږي تبلیغ هر څه دا بې فرض ته لاړ شي خو داسې فرض نه چې متعین وي نه د نفس اصلاح دا فرض ده که په طالب العلمی کې دی وکړله که په تبلیغ کې دی وکړله که په تصوف کې دی وکړله خو د نفس اصلاح دقه اندازه پورې په دې لارو کې یوه لاره اختیارول تر د اصلاح د نفس پورې دا فرض ده او د هغې نه بعد پکې بیا لامبو وهل بیا مستحب دي یا ستا اصلاح شوی د په طالبۍ کې نو بیا در تبلیغ مستحب دی ستا اصلاح شوی د په طالبۍ کې نو بیا در بیعت سره ملا صاحب مستحب دی چې تر کومه پورې اصلاح د انسان نوي شوي نو په دې اصلاح دپاره چې کوم امور مختص شوي دي په دې امورو کې د یو امر انتخاب په بنده باندې فرض دی دا خبره به تا ته میلاو شي فتاوا محمودیه کې مفتی محمود الحسن رحمه الله خواب من
فمن وفا هغه څوک چې پوروالی وکړو منکم د تاسو نه نو اجر د هغه علی الله په الله باندې دی. فمن وفا منکم فی الکل فاجره علی الله فی الکل. دویم فمن وفا منکم فی البعث فاجره علی الله فی البعث. ومن آسوکو اسوابا چې ورسېدو من ذالک د دغه مذکور شیزونو ته غلای وکړله زنای وکړله وغیره وغیره شیئا یو شي ته فعوقبا او دته سزا ملاو شوله په دې باندې په دنیا په دنیا کې فهو کفارة له دا کفاره شوه د دپاره. هلکه دنیا کې غلغلا وکړه او لاس ته پرې کو نو آخرت کې به ور باندې څه سزا شته که بس عمدای کفاره شوه عمدای کفاره شوله. خدا و سره لاندې ولیکه چې عند الشافعي رحمه الله تعالی خلافا لابي حنیفه رحمه الله امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا حدود دا کفارات نه دي. حدود دا زواجر دي زواجر. خان امام صاحب وی نه دا کفاره او شافعي صاحب رحمت الله علیه وی کفاره دا. نو دا خلق دا کم من چې احنافو تفقار دي نو دیو دلته داسې ترجمه کوي وی فعوقبا سزا ورته ملاو شوله به په دغی گناه باندې حد ورته ملاو شو په دنیا کې په هوا نو دغه حد کفارة له کفاره د دپاره خلافا لابي حنیفه امام صاحب په خلاف. هلکه امام صاحب د حدیثو نه خلاف کړی د الله نبی وی کفاره ده امام صاحب رحمت الله علیه وی چې کفاره. په دې زمانه کې خلق بل طرف ته اړول اسان دي خو په خپل مسلک باندې کلک پاتې کول ګران. دې چې دا لنډ لګوا خلق مطالعه نه کوي نن سبا خوا زمانه به کفارة له دا کفاره د دپاره خلاف لابي حنیفه. امام صاحب مخالف دی دي حدیث کې یو رنګ راغلی امام صاحب یې نه مني نه کلا و حاشا. اول خراشه چې امام صاحب رحمت الله علیه څه فرمایي د غل په غلا مبارک راغلی دي دا حدود مبارک راغلی ذالک لهم خزي فی الحیات الدنیا دای د ژوند دنیوي شرمندگی دا ولهم فی الاخرة عذاب عظیم. کن قرآن شریف کې رال چې دای دنیوي سزا د اخري اخروی سزای عذاب غزویم دی. هغه غل راشه السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا بے رست پسې وی ومن تابا ورچې چا توبه ویسته که دا لاس پرې کول د هغه سزا شو بیا توبې ته ضرورت پاتې نه دی بیا پسې ولي وی ومن تابا. بل حدیث مبارک واړوام چې ان النبي صلی الله علیه وسلم اتي باللص غلی وتراوست واعترف اعترافا او غلی قرارم اکو چې او ما غلا کړی دا امر اوشو فقطع لاسی پریشو ثم جیء به بی دوباره پیغمبر علیہ السلام ته پیش کو فقال استغفر الله وتب الیه استغفار وایا او توب الله تعالی توباسا او بیا نبی علیہ السلام ویلی اللهم تب علیه خدای توبه قبول کی. رواه ابو داود والنسائی رواه ابو داود والنسائی. ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې ځان پیش کو چې ما پاک کا نو نبی پاکو فرمایل لقد تاب توبتن داسې توبې ویستا لو قسمت بین العباد لوسعتهم که ټولو بندگانو ته دې ور شامل کا ټول به پې خدای وبخ. داسې توبې ویستا داسې توبې
حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمت الله نو ګوره دا فرمایي چې دا مسله پکې دا رااله او پاتې شو دا چې دا دلته کومه کفاره راغلې ده دا دلته کومه کفاره دغه شوې ده دا راغلې ده نو د دې کفارې دي پی کوم فعوقبا دتا سزا ملاو شي به په دې باندې په دنیا نو دا سزای کفاره ولی دا ځکه دې سزا کې داسې توبې دا وباسي چې خلق پته حیران وي کله چې دلته دا حد جاری کې کنو داسې توبې وباسي چې یاد یې ولري چون کې دا سزا امام اعظم سے رحمت الله علیه فرمای مستلزم د توبې لرا خامخا دا انسان چې دا حد پی جاری کېږي نو دا توبې وباسي نو دا ځکه کفاره شول دا کفارې ته خبره دقه دی کې جوړ شي بالکل د حدیث صحیح دی په خپل زیبانی آمنا وسلمنا دا ولی کفاره ولا جوړیږي دا سزا ځکه چې دا سزا مستلزم ګرځي چاله ور ملا صاحبہ توبې لره ګرځي نور نصوصونه دا معلومیږي چې توبه به وباسي نو البه بیا دا د پاره کفاره دغه کېږي دا جوړیږي په در مختار کې ولدې تصریح راغلی د چېرې دا کفارات نه دي بحر الرائق کې راغلی فتح القدیر کې خو زمونږ په مذهب کې یو کتاب دی بدائع الصنائع هغې کې ویلي چې نه دا کفارات دي دا کفارات او د امام طحاوی رحمه الله تعالی چې د احناف سترګې دي شرح معانی الاثار بلا کتابونه دي مزیدار نو اغا د دې خبرې خلاف هیڅ تقریر نه دی کړی هغه مې اعلان هم دې ترې چې دا کفارات بدر الدین عینی په زبردست بحث چیړلې دی سره د زبردست بحث سکوتی اختیار کړی دی دینه چې دا ګینی کفارات نه دي علامه طالقانی حنفی په مناظره کې دې ته کفارات ویلي دي نو انور شاه کشمیری سے اغا حنفیت داسې بیان کړی دی په ړومبي جلد 93 صفحه د فیض الباری کې وی د دې حد نه بعد درې حالات جوړ شي درې حالات یو حالات دا دی چې د حد نه بعد د توبه وباسي توبې وباسي بالاتفاق دا کفارات دي د امام صاحب نه دا روایت راغلی دی چې دا توبه وباسي نو دا کفاره ده دویم حالت دا جوړ شي چې د حد ورکولو په ټیم خو توبې چغې ونه باسي خود هغې نه بعد چې سم سړی جوړ شي لکه پړه کې فیصله کړي چې بیا دا کارونه کوم بیا په هغه لار نه ورځي د زنا او د غلا په لار باندې بیا نه ورځي بیا هم بلا خلاف دا حدود کفارات دي او امام صاحب رحمت الله علیه چې وتا حدود ته کفارات نه وایي حضرت شاه صاحب فرمایي هغه دا دریم صورت دی چې هغه غلی ونیو لاس یې پرې کو بله ورځ بیا غلا وکړه نو بیا یې بل لاس پرې کو بیا خپا یعنې داسې مسلسل ته پې حد جاری کې هغه توبه نه وباسي دوباره بیا هم غلا کوي دلته خو دې چې لاس پرې کو هغه وایي ورېږه په دې یو لاس هم دله غلا کوم په دې بل لاس هم دله غلا کوم په دې خپو به ګرځم او غلاګانې او زیناګانې دا به دغه کوم دا کوم نو چې کم توبه نه وباسي نو امام اعظم سے فرمای د هغه دپاره بیا دا حدود کفارات نه دي اخرت والا سزا هم ورته شته نو حدود کفارات دي که نه دي درې صورتونه رال یو دا دی چې توبه تایب شي نو بلا خلاف دا کفارات دي نمبر 2 توبه خو یې په خولې نه دی ایستلې خو د حد جاری کېدو نه بعد د هغه ګناه په طرف هم نه ورځي دا هم بیا څه شی شو ملا صاحبام کفارات شو او دریم صورت دا دی چې حدود پې جاری کې او د سړي زینه د حق رنګې په غورانو پسې بیا هم ګرځي نو بیا د ده دپاره دا کفاره نه ده ذلک لهم خزي فی الحیاة الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم ومن او آغا اسوابا چې ورسیږي من ذالکا د دې مذکوره شیزونو نه شیئن یو شیتا ثم ستره الله بیا پرده واچوي په ده باندې الله بیا پرده کي دا عمل الله پاک علیه په ده باندې فهو الی الله نو دا
سپارلې شوی دی الله تعالی پوی شو دا بندا ان شاء غفا عنه معافي به ورته وکي و ان شاء عاقبه سزا به ورته ورکي بیا د الله پاک خپل مشیت دی فبايغناه على ذلك په دې مذکوره خبرو سره مونږ بیعت وکړو نو دې ته بیعت د طریقت او بیعت د چا وایي ملا صاحبه د شریعت او د تزکیې وایي. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه د نوم دی سعد ابن مالک الانصاري الخزرجي او دا من علماء النسواراو نسواراو د عالمانو نه یو عالمو لومبی جنگ جهاد چې د پکې شرکت کړی دی هغه د خندق والا غزوه وه. احادیث مبارکه د ده نه رانقل دي 1170 64 هجری کې دی اوپات شوی دی. قال عنو دے فرمائی کہ خرجات تشریف فرما شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی اضحاف لی اختر کے او فطر یا پوڑو کے اختر کے دا شک دے دراوینا دراوی ابو سعید خدری شک نہ دے ہاں دا رست راویانو دا شک کرے دے چرا ما تا ہو استاد اختر یاد کرے ہو چو اس لی اختر دے او کوڑو کے اختر دے. کم زیتا تشریف فرما شو الى المصلی عیدگاہ تا فمرانو تیر شو علی النسائی پخدو باندے فقال نوی فرمال یا معشر النساء اے ٹول گیا دا زناناو یا معشر الشباب من استطاع منکم البعت فلیتزوج. معشر سے تویلے کی گی یو ڈلی تویلے کی گی دا لسو کسانو یا دا دین زیادہ ڈالا یا معشر النساء اے ڈلی د زنانو تصدقنا خیراتونه کوي صدقې منقې کوي ولی وجه دادا چې فإني بشک زه اریتو ما ته ښودل شوي وی کنا تاسو اریتو کنا ما ته ښودل شوي وی تاسو اکثر اهل النار زیات د دوزخیانو نا دوزخیانو کې زیاتر تاسو وي ځکه چې جانم ته ورکاره شومه نو سړي پکې لږ لږ تاوېدل او ښځې پکې ډېرې سیواوي. دا په کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام ته دیو زیاتې ښودل شوي دي. یو ډله د محدثینو فرمایي چې لیلة الاسراء د معراج په شپه، یو ډله د محدثینو فرمایي صلات الکسوف پیغمبر علیه السلام منځ کول صلات کسوف هغې کې فرمایي وی دنت منی الجنه جنت راته نږدې شو وی که ما زړورتیا کړی وی نو لجئتکم بقطف من اقطافها غونچه کې د جنت به مې درته راوړی وی فتح الباري راوړی دې ټیم کې ورته جنت کاره شو. او حافظ ابن حجر رحمه الله روایت راوړی دی چې دا دیوال ورته الله تعالی د آینې په شکل کې مخامخ دیوال پیغمبر علیه السلام ته نو دې کې ورته جنت او دوزخ وښودلی شو. لقد عرضت علی الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وانا اصلي ما منځ کول. څلورمه توجیه دا ده چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مکاشفه شوې وه. ها کشف اولیاء تم کیږي انبیاء تم کیږي. کلام پکې مخکې لږ شان ته مې تاسو ته ویلو چې دواړو کې فرق شته. هغه فرق نانوتي رحمت الله علیه الله داد صاحب ته کړی خادم ته. ولی دا شیخ زکریا رحمه الله تعالی په لومبي جلد 137 کې تقریر بخاری کې دا فرق کړی دی چې د انبیاء والا کې احتمال د غلطۍ نه او د اولیاء والا کشف کې لږ شانته احتمال د خطائی د زیادت د کموت وي.
نو بهرحال پیغمبر علیہ السلام ته دا زنانا زیات خودل شوی وي نو زنانا به جنت کې ډېرې هلکه که جهنم کې خو ایسے کودو جهنم کې دی قاری سے بکی وی جنت کې بم ډېرې تبرانی او روایت راوړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ادنا اهل الجنت په جنتیانو کې د ټولو نه دا ادنا درجې والا جنتیان یمسی علی زوجتین من نساء الدنیا د دې دنیا والا د ښځو به هم د هغه دوه بیبیانې وي د ادنا درجې جنتي دوه بیبیانې به وي نو د دې نه خو دا معلومه شوه هغه اعلی خو پرېږده ادنا باندې به حساب وجنګو که جنت کې کروڑ سړي وي نو 2 کروړه به پکې ښځې وي 2 کروړه به پکې څه وي ښځې وي نو اوس به څه کوئ دواړه قسم والی په مسند د ابو یعلا الموصلي کې یو روایت راوړی دی وایي فیدخل الرجل علی 72 زوجه د یو سړي به 72 حورې وي مما ينشئ الله دا هغه دي چې خدای ته پیدا کړي دي وزوجتين من ولد آدم او د دې آدمي بیبیانو کې به 2 بیبیانې وي نو عالمانو پکې تطبیق کړی دی چې دا روایت په اوله زمانه ور محمول دی او د طبراني او د مسند د ابو یعلا الموصلي والا روایت په وروسته زمانه ور محمول دی اول زمانه کې به دا زنانا جانم ته ډېرې لاړې شي نو چې هلته وسوځي ګناه ترې ختمه شي واپس به جنت ته لاړ شي نو بیا به د دومره ډېرې شي جنت کې وروسته چې د یو جنتي به 2 بیبیانې شي هغې دا روایت دا تطبیق یې داسې دغه کړی دا فرمایلی دی او که نه اوس پې پېښ شولې او دویم قول په دې کې نه دا دغه شوی دی دا راغلی دی صیب علیه رحمت چې د دې کثرت په 2 قسمه باندې دی په څو قسمه باندې دی ګوره قرآن کې راغلی یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا چې ګمراه پې ډېر شو نو پاتې خو لږ شو که لکه تاسو ډېرو کسانو پراټې خوړلي دي نو لږو بیا نه دي خوړلي که لږو بیا بل طرف لږ پاتې شو نو قرآن څنګه یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا نو جواب دا دی 2 قسمه کثرت دی یو کثرت د امور متضاعفو نه دی چې دا طرف ډېر دی دا طرف بې کم پاتې شو او یو کثرت د تضاعف نه دی کثرت فی نفسه دی چې دا کم په قرآن گمراه کیږي په نفسه دام ډېر مخلوق دی او دا کم چې په هدایت بند کوي په نفسه دام ډېر مخلوق دی کثرت په نفسه نو جنت کې دا ډېرې دي کثرت فی نفسه دی او په جهنم کې چې ډېرې دي نو کثرت فی نفسه دی دا معنا نه ده چې ګینې جهنم کې د سړو نه زیاتې دي خو ډېرې دي فی نفسه ډېرې دي قطع نظر د دې نه چې یا د سړو نه دي یا د سړو نه کمې دي یا ډېرې دي دقه نه قطع نظر د دغه ټکو نه خو فی نفسه دا په جهنم کې څه دي ملا صاحبه ډېرې دي او بل تطبیق علماء کرامو دا کړی دی چې برکتي مخلوق دی هر ځای کې دا ډېرې که ډاکټر خواله لاړ شه سړي ډېرې که زنانا بازار ته لاړ شه سړي ډېرې که زنانا سار کې د مدرسې ته راځه په دې کوڅو کې سړي ډېرې دي که زنانا مردم شماري شروع کا بیا وشماره په یو کلي کې چې سړي ډېر دي که زنانا دا مسلې پکې شته نو دا په جهنم کې هم ډېرې خو په جنت کې هم ډېرې جهنم کې راته ډېرې ښودل شوې سي نو صدقو نه کار صدقه د جهنم دا اور مړ کوي که نه ځکه اوس دیو تپوس کوي ماشاءالله فقلنا نو ویلې دې بیبیانو دې صحابیاتو و بیمه یا رسول الله دا په څه وجه د الله نبي چې د هغې نه ځان بچ کړو قالو فرمایل نبی علیہ السلام تکثرن اللعنه تاسو زیاتوالی کوئ د خیرو خیرې ډېرې کوئ
خیره چاته بل ځای کې راشي په دې باندې 50-60 منټ ځان له زموږ دغه درس دی د ابوداود شریف خیرو احکامات د خیرو اقسام د خیرو دپاره وضع کړی شوي الفاظ دا ټول تکثرن اللعنه تاسو زیاتې خیرې کوئ وتکفرن العشیر او تاسو ناشکري کوئ د خاوندانو دقه کارونه در پکې خیرې ښه شی نه څوک هم چې لعنت او خیره وایي که هغه انسان د هغه خیرې او د لعنت لایق وي خو په هغه لږي که لایق یې نه وي نو واپس په ده باندې راستنېږي واپس په ده راستنېږي ما رأیتو ما ندی لیدلی من ناقصات عقل و دین ناقصات د عقل او د دین چې عقل کې کمزوري وي او په دین کې کمزوري وي خو په کومه مسله کې دغه وي مضبوطې وي اذهبا بوتلون کې وي ډېرې بوتلون کې وي للب الرجل الحاذم د پاره د عقل د هوښیار سړي من احداکن یو د تاسو داسې په کل هم دنیا کې نشته دی چې عقل دی کم وي او دین دی کم وي او هوښیار سړی دی تیر باسي او تاسو هوښیار سړی تیر باسي تاسو هوښیار سړی تیر باسي نه کدی نو خيار سره څنګه تیر باسي نو د دې دپاره لابدي ده د یو دوو یا د یوې ورکوټې قیسې نه چې پې پېښې څنګه تیر باسي د یوې ښځې عبدالرحمن صفوري رحمت الله علیه ذکر کړي دي د بلې ښځې د هلک سره د سړي سره یارانه او دوستانه وه نو دا دی خاون دی ورباندې پیښ شو نو دی خاون دی ښځې له سزا ورکولې اراده وکړله چې دا چل هغه منکر ده چې نه نه زه داسې پاکه بیبي یم چې زما په شانته بلې بیبي نشته لنډه دا ده چې دیو فیصله په دې وکړه چې یو ځای و هغه ځای کې به چې ډېره سخته معامله راغله نو هلته به یې قسمونه خوړل او دا غزه د غداو چې بس دیو بچته بیا چا به په درو قسم خوړی هغه به هلاک کېدو دې سړي دې ښځې ته وویل هلته به زه ما ته به قسمونه کوې بس ښځې ورته وویل ټیک ده ورځ وټاکله سره لاړه شم هلته به قسم وکړم چې ستا زړه تسلي وشي ورځ یې وټاکل دې هغه خپل اشنا دغه که دا پوی کړو چې په هغه پلانکۍ لار کې په هغه پلانکي ځای کې هلته به چې کوم دی ته په خرې باندې ګرځې را ګرځې داسې تالاش پکې چې د سورلۍ ګوره نو هغه خو هغه ټیم باندې هغه ځای هغې څه وټاکو دلته دیو د دې طرفه د خاوند سره روان شو نو چې هغه لار ته لږ ور قریبه شوله را ورسېدلې نه وه نو دې خاوند ته وایي چې نور خو زه د مزل کولو نه یم را غورځېږم مرم ما له څه د سورلۍ بندوبست وکړه هغه وایي ښځې دلته د سورلۍ بندوبست به زه تاله څه وکړم ویل نه کار څنګه چې چل وکړه ویل مرم نور د تللو نه یم ته به وایې چې را سره نه ځي قسم نه کوي قسم له خو څه ځمه خو څنګه به لاړه شمه حالات مې ډېر خراب دا خبرې اترې دي یو دواړه شروع کړي دي روان دي په ورو ورو باندې ګړس چې دقه سړی را کاره شو خره ورسره ده سړی وایي زه کار وشول ورېږه یو سړی خو راغلی هغه ته یې ویل هلکه څونه روپۍ به زموږ نه والې جوړه ورسره وکړه چې دې دغه پورې موږ بوسي نو هغه یې پیسې ورکړې او د هغه سره خرې ته دا ور وختله روان شو نو په ځان باندې څه چل وکړو ګړس چې راوغورځېدل او ځان یې کاره کړو په ځان یې څه چل وکړو د خرې نه ځان راوغورځاو او ځان یې کاره کړو نو دقه ټیم کې دې سړي خو مخکې نه هم لیدلې وه خو اوس یې هم ولیدل او خاوند هم لیدلې وه خاوند هم ولیدل چې کله هغه ځای ته ننوتو قسم یې کولو نو قسم داسې کوي چې پروردګاره که د دې خپل خاوند او د دې سړي نه علاوه زه چا هم لیدلی یم زما عورت چا لیدلی وي نو بس ما په دې ځای باندې سوکړک قسم خو یې جوړ ټیکه دی نه نو هغه هوښیار سړی وګوره څنګه تېر باس کم طرف نه ورته راتاو شو ذوالفقار نقشبندي صاحب له راشه رحمه الله دامت برکاتو هغه دغه قصه ذکر کړې ده داسې قصه چې وایي د دې ښځو پسې
چې د یوې ښځې د دقسې سړي سره یارانه او دوستانه وه او په دې کې د خاوند سره خبرې اترې رالې نو دې ښځې قسم وخواړه چې ستا په مخامخ به زه د دقې هلک سره العیاذ بالله بد عملي کوم. نو عوام خلق خو چې قسم مې خوړ بیا دې ته نه وي دا خو د ګناه په کار څوک قسم وخورې به ماتې کا به سر ته رسې قسم سړی هم ورته وایي چې دا دې وران قسم خوړلی دا به د خاوند په مخ کې به څنګه بد عملي وشي ویل مال یې چل راځي. ښځې خاوند ته وویلې چې زمونږ په دې کور کې دا د چینار لوړه ونه ده د دنیا مزې موږ وکړې چکر یې ووالې چې څومره غواړې غم پاخه که غم وخوړل هر څه م وکړه خو دا یو خوند به زما ستانه پاتې دی او مړه به شو. ویل څه خوند پاتې دی؟ ویل خوند دا پاتې دی چې دا یو کس دی ونې ته وخېږي او دا بل ورته لاندې ګډېږي او تماشې کوي. نو داسې کار دی چې نن به زه دې ونې ته وخېږم لاندې راته ته ګډ شه او سار له به بیا ته ونې ته وخېږې لاندې به درته زه ګډېږم. نو سړي ویل ټیک ښځه بره وختله لاندې ورته سړی ګډېږي او د بره ورته دا ښځه دا چغې او سورې وایي او دی دې تباه که او داسې که او داسې که دا ټولې خبرې ورته وکړې زه بره یم ما به ستا سره کتلی هغه وایي ښځې څه چل د باندې وشوی دا څه کې ستا خواله بله جینۍ راغله او ته ویلې دغه بلې جینۍ سره دې مینه او محبت شروع کړو دا ته څه کوې ښځې ویلي څوک هم نشته دا ته څه ګاډې وړې وې دا ته څه ګاډې وړې وې. هغه ورته د هغه ځای نه قار تروش کوي دا سړی وایي هېڅ نشته زه خو تا ته ګډېږم بله ښځه کم ده ته وګوره هېڅوک هم نشته دا تا باندې څه چل وشو لیونی شوې. خو بس زه لنډه دا ده چې دا ښځه بیا راکوزه شو ځان یې په خفګان کې واچو چې سړیه ته خو ماته سم سړی کاره کوې دا ته څه کې بیا یې چې کوم دی هغه ملګري ته خو ویلي چې سبا به ته پلانکي ټیم له راشي بیا یې درته وویل چې زه په ګلۍ دا خفګانونه وګوره بس تا خو چې هر څه وکړې که خو ته وخېږه چې دا حق دې ادا کړم چې زم درته ګاډه شم لاندې. نو دا چې بره وخاتو اندر پایات یې لرې کړه او هغه هلک ورله راغلې سړی ورته د بره نه ګوري دې دواړو ته چې دا دواړه لګې دي بد عملي کوي او دا چغې سورې وایي ښځه ورته وایي چې غلی دغلته کښېنه چې کله ښه فارغ شوي دي سړی تلی دی سړي د خپل خاوند ته اندر پایه ایښې ده او لاندې راکوز شوی سړي ویل دا تا څه چغې سورې والي ویل دا زه به چغې سورې نه وم دا تاسو څه کول ویل موږ څه کول والي زه خو تا ته لاندې ګډېدلم ګډېدې نه ویل دا بل سړی ویل پرون ما ته ته ښکاره کېدې نن تا ته زه ښکاره کېدم دا په دې ونه ویلې ټیک چا څه کړي دي دې نه به نور نقصانونه جوړ شي ویل ورشه ته به راوړه ویل دا وووه ته به یې پرې راوړه ونه یې پرې ووهه دونه عقل تجربه ستاسو شته دا د ناقصات العقل تجربه د ملا صاحب یې پې شوې. نو رسول الله فرمایي ما رأیت ما نه دي لیدلي من ناقصات عقل و دین پیغمبر اسلام په حدیثو کې ډېر لوی کمالات دغه دا پراته دي ښه هر سړی بیا عبرت اخیستی شي. ما نه دي لیدلي من ناقصات عقل و دین چې هغه اذهب ښه بوتلونکي وي د پاره د عقل د سړي هوښیار من احداکن یو د تاسو نه تاسو داسې بلاګانې ستې چې د هوښیار سړي له عقل بوځئ نو ساده سړی هغه باندې به څه کوو. قلنا نو ویلې دې ښځو ما نقصان دیننا څه دی نقصان د دین زموږ نه او د دین زموږه و عقلنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایل رسول الله مبارک الیسا شهادة المرأة مثل شهادة الرجل ترجمه کوا الیسا شهادت د ښځې په مثل د نیم د شهادت د سړي یعنی د ښځې دا شهادت د سړي په نیم باندې نه دی که دی نو لیسه معنا خو نه دی نو الیسه معنا چې د اوس آو ده څنګه آو ده لکه یو اپوجي صاحبو په سترګو باندې معذور او بله اپوجۍ وه په سترګو باندې معذوره وه د دواړو نکاح وشوله کفوه بکفوه الله جل جلاله دیو لره بچی ورکو زی وله ورکو
نو اپوجي صاحب د کور د افرادو نه تپوس کوي وای دا بچی مو ګورئ چې دا بنا دی که دام زمونږ په شان ته اپوجي دی معذور دی مور افلا خو دواړه معذور دي خلکو ورته وویلي اپوجي صاحب مبارک شه ښه بنا هلک درته الله درک بل نه تپوس کړی خو د کور د خلکو باندې د چا اعتماد نه وي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه مور به ویلي بچیا پلانکي ملا صاحب د ما بوزه د مسلې پوښتنه ترې کوم امام اعظم صاحب به هغه خپله مور هغې له سورلۍ برابره کړله او بو بیتله بوډۍ به وه سره د بوډۍ نه په پرده کې به یې د هغه بل ملا صاحب نه تپوس وکړه هغه ملا صاحب به د امام صاحب شاګرد هغه به د امام صاحب نه داسې په اشاراتو معلوماتو کې چې داسې جواب ټیک دی ده به ورته وایي چې او ټیک دی هغه جواب بیا ورته څه کړو ورکړو خو ته سوچ کوه چې امام اعظم کې څونه تواضع وه خپله مور بیا چېرته بوتله بل مولي صاحب له نو ګوره پردي ملا باندې د سړي دغه صحیح صاحب علیه رحمت نو د دې پوجي صاحب په کور په خلکو باندې دغه نه بار کوڅې ته راووته چېرته څوک لاروی تلو نو هغه لاروي ته وایي چې لږ شانته زما څه کار دی ما سره ننوځه لار ویل وکړه لاره مې ویل وکړه راځه را ننوځه نو ننوته ته وګوره دا ماشوم چې دا بنا دی که په سترګو معذور دی نو هغه ورته وویلي چې صیبه په سترګو باندې بنا دی خروغ رمټ دی ټاک 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 دا پوجي صاحب داسې وټقېده ویې خندل یقین یې وشو که نه ویل زه اوس پوه شومه چې نفې په نفې داخله شي اثبات پیدا کوي ځکه د نفې په نفې داخله شي نو الیسه کې حمزه د نفې ده او لیس هم د نفې ده نفې په نفې داخله شوي څه پیدا کړي یعنې شهادت د ښځې نیم شهادت دی د سړي قلنا ویلې دې ښځو بلا بلکې دا رنګې دی قال په ذلک دغه من نقصان عقلها دا د نقصان د عقل د دې نه دی نقصان د عقل یې دا دی چې ګوره الله د کتاب نه ثابت شو چې الله پاک فرمایي الله پاک فرمایي که ګواهۍ کې تاسو ښځې راولئ نو د یوې د یو سړي په ځای به دوه ښځې راولئ دا ولې که چېرته د دې نه یې رالی نو دا بل بیا ورته یا دا عقل کم دی که نو ځکه خو تېرېږي دا خبره نو د دې په عقل کې دغه شته دی ملا صاحبه نور داسې کارونه ډېر دي زما نه پرې دا خبره اوږده کېږي خو دې باندې پوره تحقیق دی انشاءالله بل ځای کې چېرته راشي وبیا کړو دې حدیث کې خبرې لږې ډېرې شولې د زنانو زړه د سړو د زړه ټول بدن د زنانو د سړو نه ډېر بدل دی فکر دی په دې باندې مستقل بیړانګها کتاب لیکل شوی دی او چا پې کتاب لیکلی دی وایا ابوالکلام آزاد رحمه الله ابوالکلام آزاد رحمه الله تعالی نو زنانا د دې دا جسم د نارینه د جسم نه ډېر زیات دغه دی دا بدل دی هغه یو مثال بیا ته زه درکړم چې دې ته فراسټیټ ګلینډ وایي دا ډانګ تران فکر دی دا د دې تشو میتیازو د مثانې نه چې کله دا بول را روان شي بار ته راوځي نو په دې لاره کې په دې د غوښې داسې یو وړوکې غونته کې ټوکړه ده نو چې دا په سړو کې شته په ښځو کې نشته چې کله په دې ښځه سړي باندې ییره راشي نو قدرتی کار دی دغه وپړسېږي د یېرې د وجې نه بول را روان شي خو هغه فراسټیټ ګلینډ ورته وپړسېږي نو هغه لاره ټوله بنده شي نو بول بار ته نشي راوتلی نو د یېرې د وجې نه اکثر د سړو نه بول نیسي او زنانو باندې چې یېره ډېره راشي نو فراسټیټ ګلینډ نه لري نو د هغې بول چې را روان شي نو بیا یې بهر ته دغه کېږي دا روځي دا بلا دغه پکې داسې هارمون دی پکې د کمزورۍ چې د هغې نه د تیي نه سینې جوړېږي او داسې هارمون په سړي کې شته دی قیمتي چې د هغې نه ګیره جوړېږي او بریت لیکن هغه په ښځو کې نشته دی بلا فرقونه پکې دي خام فذلک من نقصان عقلها حال علیسا آینه د داسې اذا حادت کله چې دا ښځه حایزه شي لم تصلي نو دا مونږ نه کوي او روژه هم نه نیسي قلنا بلا قال فذلک من نقصان دینها دای نقصان د دین شو څونه مو د هغې وو د عبادت نه محرومه نو دین کې کمې رالی وعن ابي هريره رضي الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله تعالی چې الله تعالی فرمایلی دي
چې الله تعالی فرمایلی په وحی خفي کې دا راشي دي ته حدیث قدسی وای. حدیث قدسی او د عام حدیث په منځ کې څه فرق دی؟ نو په حدیث قدسی کې نسبت الله رب العزت ته وي او په عام حدیث مبارک اگر چې د خدای د طرف نه کلام دی خو لیکن الله ته نسبت نه وي شوی. به حدیث قدسی قال الله دی او قرآن شریف هم قال الله دی. نو مل فرق بینهما، فرق دا دی چې قرآن معجز دی او حدیث قدسی معجز نه دی. دویم فرق دا دی چې د قرآن په تلاوت باندې چې کوم ثوابونه راغلي هغه ثوابونه دي او په دې حدیث قدسی باندې هغه ماحود ثواب نشته، هغه ماحود ثواب ور باندې نشته. قرآن لفظ او معنا دواړه د الله تعالی د طرف نه دي. وهو اسم للنظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلا أنه لم يجعله ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة. یادیږي کله فنامی کی بے دغل توی شرح د حسامی کی امام اعظم د مرگ نه څو ورځې وړاندې د خپل قول نه رجوع فرمایلی ده چې الفاظ ته هم دغه ویلي دي، قرآن ویلی دی. نو ګوره قرآن شریف لفظ او معنا دواړه د باری تعالی نه دي او حدیث قدسی کې دا معنا د باری تعالی د طرف نه خو الفاظ مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. بل فرق دا دی چې قرآن کې تواتر شرط دی، المنقول نقلا متواترا راغلی دی او حدیث مبارک حدیث قدسی کې دا لازمی نه ده چې دا د خامخا متواتری بلکې اکثر اخبار آحاد دي. او بل دا دی چې په قرآن باندې منځ کیږي، په حدیث قدسی باندې منځ نه کیږي، دای فرقونه شو. نو قال الله تعالی کذبنی دروغجن کئی ما لرا ابن آدم ولم یکن له ذالک او دارنگی روان دی د فارا ذالک داکار وشتمنی کنزی ما لرا بنی آدم ولم یکن له ذالک. شتم ستوی توصیف شی بما هو ازراء و نقص، په یو شي کې ته عیبونه را پیدا کی دا کنزلی دی. چاته وی چې پوده دی بونجی ده، پوده دی چې کوم دی داسې ده، دا کنزلی دی. منګ او تاسو کنزلی صرف دی ته چې مور او پلار ورته یاد کی، نه دا ټول چا کې ازراء عیب او نقص پیدا کول دی ته ویل کنزلی. کنزلو تعریف یاد کې شتم څه ته وایي؟ توصیف الشی بما هو ازراء و نقص. فاما تکذیبه ارچه دروغجن کول دی ایا مالرا نو دا قول دی چې لیعیدنی هرگز به واپس نکی مالرا کما بدأنی لکه څنګه چې زه اول پیدا کړم زویم زه دوباره پیدا کوم دی وای نمیشي پیدا کړم ما دروغجن کوي. ولیسا ندے اول د پیدائش آسان علی پما بانی من اعادته د اعادی د دی مخلوقنا د مخلوق اول پیدا کول سودا سینه دیگی چې دا ما تا آسان او دوباره پیدا کول یگینی ما تا گران دی. دوانه راتا آسان دی، دوانه راتا آسان دی. و اما شتمو ارچ کنزل دی ایا مالرا ناغدا قول دی چې اتخذ الله ولدا نیولی دی اللہ تعالی ولدا زوی لرا وی دا اللہ زامن او دا اللہ لوریانی یادی فکر دی او دا چې دی باطل دی مولی سے پا طریقے دا تکافو سرا پا طریقے دا چا سرا دا تماثل سرا سلم چی چاویری غط فتح بے خلگی چې دا اتخاذ الولد څنګه طریقو سره باطل دی نیولې دی الله تعالی ولد لرا العیاذ بالله دې دې خبرې دا کوي. وانا الاحد الصمد او زو یکتا امام احد معنی یکتا امام دا احد او د واحد په منځ کې پنځه فرقونه مظاهر العلوم شرح د سلم العلوم دا زمونږه د سلم شرح وا خو یو پیره چاپ شوی دا او بیرته واپس ختمه شوې ده اوس داسې یو دانه نیمه صرف د هغې موږ سره پاتې ده نور ختمه شوې ده. په هغې کې پنځه فرقونه د احد او د واحد په منځ کې موږ کړي. الذي آغا ذات ما لم الد ولم اولد. لم الد
چې زیږول زه نه کوم، زامن بچي مې نشته، ولم اولد او زم زیږولی شوی نه یم، مور او پلار نه لرم، او نشته زما دپاره مثل د یو تن. وفي روایت ابن عباس واما شتمه ایایا، په قوله نو دا قول د دی چې لی ولد ما لره ولد ثابتوي، وسبحانی پاکی د ما لره، سبحانه ما اعظم شانه، تسبیح څه ته وایي؟ نزهه وبعده مما لا ينبغي. تفسیرات احمدی د مولا جیون شته دی د سره، التفسیرات الاحمدیه لمولا جیون یو جل کې دی، په احکاماتو کې نه دا دی. په احکاماتو کې څلور واړو مذهبونو کې احکامات شته، موږ په تفسیر کې دغه ټولو نه اخذ کړی. په احکاماتو کې دې ټیم کې زموږ سره احکام القرآن د حضرت تانوي زبردست تفسیر دی، مزیدار، کل مبحث شیلی، عقایدو کې هم په احکاماتو کې هم. د تانوي صاحب بیان القرآن دی، او د تانوي صاحب بل کل تفسیر دی اشرف التفاسیر ورته وایي، اشرف التفاسیر ورته وایي. نو اشرف التفاسیر 5 جلد کې هغه داسې ځای په ځای لګېدلی، هر آیات پکې نشته دی، داسې یو ځای بل ځای بل ځای، او زبردست تحقیقات دي پکې د حضرت تانوي صاحب رحمت الله. یو داسې په عربی کې تفسیر القبس دی د علامه صابوني، په 8 جلدونو کې دی تفسیر القبس. القبس دو دی، یو قبس د بیاس په شکل په یو جلد کې دی، په غاړه باندې چې لږ لږ لیکلي وي، هغه القبس دی، او یو القبس د علامه صابوني دی. کل یو مزیدار تفسیر دی، خدا هر آیات تحقیق پکې نه دی، ګوره د آیات ساته داسې ځای په ځای باندې لګېدلی دی، او ښکلی لګېدلی دی مولا صاحب. القبس او کنه قبس، قبس پیژنې، وما ادراک ما قبس، قرآن کې هم راغلی، شغله د اور ته ویلی کېږي. په د ایوب په دور کې به د زنانو د دغه کور کې تنور لمبه شو، نو د دغې نه به ته به یې هغه د دروزو دغه کېښوسته، نو هغې به اور واغېسته، نو هغه به یې را په مخه کړی و، خپل تنور کې به یې اور دغه کړو، نو دې ته وایي قبس. د تاسو له قبس راوړم لعلکم تستلون، چې ورته ګرم تستلون سین سره دی، د دې څه خبرې تکرار ته نه شي نه دی، د پوسو کې قبس سین سره دی. قرآن شریف ته تاسو پته نه لګي چې قبس سین سره دی که سواد سره دی، سین سره. قرآن کې به ځان ماهروي د خیره سلام لازم. وسبحانی نو تنزیه الرحمن عن الشرکا، هغې کې دا ویلي، او د تفسیر مظهري معنا کړې ده د سبحان معنا د تسبیح معنا چې تنزیه الرحمن عن الشرکا. او تفسیرات احمدی کی مولا جیون وايي نزهه و بعده مما لا ينبغي، او بیا د تسبیح اقسامات دی ورو، ان اتخذا چې اونی سما صاحبتن او ولدا، صاحبا یا ولد، اول خو صاحبی نو بیبی زما نشته، د بیبی نه پاک یم منظف یم، نو ولد به د کوم ځای نه راشي؟ او ولدا، نو ولد به له کوم ځای نه راشي؟ فکر دې راغلی، یاره چا بیبي نه یاره که د هغه اولاد کیدی شي، دا نشي کیدلی. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم. ترجمه کوا لو خدا وایي چې لکه تجربه مشي، اذینی د چا پلارم الله پاک له تکلیف نشي ورکوي، ضرر را کوي ما ته بني آدم، د چا پلارم الله ته ضرر نشي ورکوي، ضرر به څوک الله ته ورسوي. نشر تعظیم هم راوړی دی، او قطبی مبارکه منطق به تاسو کوم ځای کې استعمالوئ، دا یې ځای دی، ښه دا یې څه دی ځای دی، چې کله مطابقي معنی، کله تضمني معنی، کله التزامي معنی. چې ته راپاڅېږې ګلدین کاکال ته ضرر ورورسې، ضرر ورورسې، نو ګلدین کاکا به خوشحالي کې خفه به د دې ضرر رسولو سره لازم څه شی دی؟ خفګان دی، خفګان دی، سخت دی. نو معنا دلته التزامي د یؤذیني ابن آدم، خفه کوي ما لره بني آدم، دا بني آدم ما خفه کوي. یسب الدهر زمانی تکنزلی.
نو دلته منګه التزامي معنا وکړه فلا يرد ما يرد. بعض علماء دا متشابهات نه دی، بس موږ پې نه پوهېږو څنګه ضرر رسوي. بس راجح دا دی چې متشابهات نه مه ګرځوه، بس دلته قانون التزامي دغه که دا جاري که. قانون التزامي مجازي وي، نو خو دلته مجازي معنا مراد شو. ولې کله چې حقیقت دغه شي دا متعذر شي نو بیا به کوم خوا دی؟ نو خفه کوي مال لرا ابن آدم یسب الدهر کنځري کوي زمانې ته وانا الدهر ز زمانه ما زمانې ته ولې کنځري کوي؟ ولې په دې زمانه کې چې دا څه راغلي دي چا راوستي دي؟ الله. نو دا په حقیقت کې زمانې ته کنځله نه شوه، حقیقت کې الله رب العزت ته کنځله شوله. او بعض علماء کرام دا فرمایي چې زمانې ته کنځله باندې ځکه ما ته کنځله ده چې خالق د زمانې زیما، خالق د زمانې زیما. خو دا توجیحات ځکه ضعیف دي چې خالق خو د کل مخلوق الله دی، بیا به چاته هم کنځله باندې دغه نشي. دا قسمت وعید به پې راشي، حالان کې هر چاته په کنځله دا وعید نشتا. نو بعض علماء کرام فرمایي چې دا دهر من اسماء الله الحسنى، د خدای نومونو کې دا یو نوم دی. فکر دی. نو دا اشعة اللمعات کې هم دا ویلي دي، او دارنګې شیخ ابن العربي وایي چې دا من اسماء الحسنى دی عارضة الاحوزي کې. خو قاضي عیاض رحمت الله علیه په دې باندې رد کړی دی چې یاره دهر د اسماء حسناونه نه دی. فکر دی. او بعضې وایي چې دا داهر د دې نه صيغه د اسم فاعل چې راشي داهر دا او مدهر دا بیا د الله پاک نوم دی. داهر او مدهر. تاج العروس ته زبیدي دریم جلد 319 کې دغه کړي دي، دا ذکر کړي دي چې داهر یا داهرو یا څنګه دی؟ یا دهر یا دهارو یا دهورو. فکر دی دا پکې دغه کې دا حزب البحر کې راغلی، او د دې اثبات چې کوم دی په کشف الباری کې سلیم الله خان صاحب رحمت الله تعالی علیه کړی. کشف الباری کې بید وانا الدهر بیدی زما په قدرت دست قدرت کې امر دی ټول. اقلب اللیل اړم رړم شپې لرا والنهار او ورځې لرا. وعن ابي موسی الاشعري رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی یو تن اصبر ډیر صابر من الله د الله پاک نا علا اذا په یو تکلیف باندې یو رد بد باندې یسمعه چې اوري هغې لرا. مخلوق که یو ضرر یو رد بد اوري نو دونه صبر نشي کوی لکه الله چې څونه صبر کوي بنده ته. نو څه معنا شوه؟ ما احد نشته دی یو تن اصبر ډېر صابره من الله. دا من الله اول ولګوه ځکه دا جار مجرور د اصبره سره تعلق دی، څه نه چې یسمعه سره ونه لګي چې اوري دی لره من الله د خدای نه، د خدای نه اوري. من الله جار مجرور د یسمعه سره تعلق پیدا نه کی، چا سره پیدا کس بر سره. نو نشته یو تن ډیر صابره من الله د الله پاک نه علی اذا یسمعو چورې غلرا يدعون له الولد دیورا بری الله لرا ولد او ثم يعافي بهم لا خدای صحت ور کوي دیوتا او رزق ور کوي دیوتا. وعن معاذ رضی الله تعالی عنه دا اسم کنیه دا ابو عبد الرحمن الانصاری الخزرجی. دا تل سکال په عمر کې د ایمان راوړی دی. دا بدری صحابی دی، لوی عالم دی. رسول الله مبارک فرمائی واعلمهم بالحلال والحرام معاذ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د معاذ رضی الله تعالی عنہ تشبیه د ابراهیم خلیل الله سره ورکوله، او حضرت عمر صاحب د په حق له ناشنا خبره کوله. وی عجزت النساء ان تلدن بمثل معاذ. خدي چې د سړي مولا صاحبا عاجز دي چې د معاذ غوندې بچی بل راوړي. 4 کاله عمر کې د طاعون په بیماری باندې دی وفات شوی.
په 19 هجری کې 157 حدیث د را نقل دي. دوه قسمه طاعون دی کنه، دوه قسمه طاعون، یو طاعون د دې تبې والا دی، یو طاعون غدودي دی. دا طاعون او دا دغه څه ته ویل کېږي صاحب علیه رحمت، اوس دې زمانه کې نوم څه بدلي خیره کارونه دا لا نه و راغلي دره کې په سرک باندې نو چې په دې لومبۍ سپاره کې موږ په خپل تفسیر فیض الحرمین کې بما لا مزید علیه مبحث په دې چیړلی دی. د دې اقسام هم ښودلي دي، دا په کومه زمانه کې دغه شوی دی، دا راغلی دی، څومره پیرې دغه شوی دی، طاعون راغلی دی، احکامات د دې څه دي، یو نه بل ته لګېږي نه لګي، دا ټول تحقیقات موږ په هغه ټیم کې څه کړي ملا صاحبه لیکلي، خو تفسیر موږ په 2017 کې پوره کړی دی. یو کمپوزینګ هم کړی دی، سیټینګ والا لی ورکړی دی چې دا به څنګه سیټینګ کوي. د 2017 نه 2023 پورې دا سیټینګ سرته ونه رسېد. فکر کړه زه هم پرې نه پوهېږم، حیران چې دا څه چل په 6 کال کې څوک سیټینګ کوي. نو بس څه به وکړو. صاحب علیه رحمت معاذ رضی الله تعالی عنه نو دا په دغه ټیم د نه 157 حدیث را نقل دي. قال نو دې فرمایي كنت ردف النبي صلی الله علیه وسلم زرست سورما د رسول الله مبارک سره علی حمار فخر باندې، څونه مبارک شخصیت ته چې د رسول الله سره یو ځای سورلی کړی ده، ها فخر باندې. هلکه پیغمبر علیه السلام څونه عاجز طبیعت لري، فخر باندې به سورلی کول. کتاب الزهد کې احمد بن حنبل د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت راوړی دی، وایي چا چې په خره سورلي وکړه لم یکتب علیه الکبر، په هغه تکبر به ونه لیکلي، د هغه عملنامه به له تکبر نه خالي وي. لکه جلال مون خو پې کړی دی چې چا پې نه یې کړی وکړئ، او که خیال کوئ ونه غورځېږي بیا ما ته دغه کوئ دغه هم نه یې مضمون چې چل یاد دی که نه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم څونه دغه دي. مسند د احمد بن حنبل کې یو روایت راغلی دی، وایي چې چا په خره باندې سورلي کول سپک وګڼل نو د باندې یېره د کفر ده، د کافر کېدلو خطر. پیغمبر علیه السلام چې سخت عاجزي وه سړی حیرانېده، او پیغمبر علیه السلام سره د ارض شیدونه مینه وه چې حیران بشي. فکر دی دا خر دا مقوقس بادشاه و هغه ورته هدیه کړی و، فتح الباري کې دا راغلي. په دې خر پیغمبر اسلام ډېره سورلي کړې ده، دې خر ورسره څومره مینه وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دې خر هغه ټیم کې خپې وغځولې او خپل سر یې په ځمکه کېښوست او د دې سترګو نه یې اوښکې روانې وې ډېره وسه پې خلکو وکړه، خو نه څه خوړل نه څه څښل. اخر دا چې د دنیا نه رخصت شو. صحابه کرامو هغه له قبر ویستو، په هغې کې دفن کو، په هغې د پاسه دیوال وکړو. یو مولانا ما ته ویلي چې په مدینه منوره کې هغه دیوال ما لیدلی دی، خو ما نه دی لیدلی. فکر ما دا ځایونه پسې زه ډېر ګرځېدلی ما، هر یو ځای لکه موږ چې په څونه ځایونه لیدلي الحمدلله ډېر زیات، ځکه چې دا ټول ځایونه معلوموم نو بیا هلته چې لاړ شو ورځو، خو لیکن دا ځای پکې ما لیدلی نه دی. هغه مولانا نه بیا ما تپوس ونه کړو چې دا په هلته په کوم ځای کې دی چې هغه سره ملاقات وشي، معلومات پې پکار دي. د افغانستان نو دا خر کې څونه مینه او محبت صاحب علیه رحمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیوانات دا محدثین دا عاشقان رسول دي. د رسول د خپل معشوقي هر یو شی په چا باندې خوږ لګي، نو د پیغمبر علیه السلام حیوانات هم دیونه دي پرېښودي، هغې هم یاد کړي دي. وایي د دې خر عفیر نامه وه، ټیک ده که نه، عفیر. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور حیوانات مبارک کوم نو صاحب مرتجز، د یو اس نوم یې مرتجز و، د یو نوم لحیپ، د یو نوم نزار، د یو نوم زوریب زوریب، د یو نوم صبوحه، د یو نوم الورد، د یو نوم سکر. اوخان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو قصوا نامه و اوخوا، د یو غصبا نامه و او د یو جدعا نامه و. قچری د پیغمبر علیه السلام وی د یو دلدل نامه و او د یو فزه نامه و. او ګړي بزین د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی سقیا او غیاسه، دای نمونه. زاد المعاد د ابن القیم
لومبی جری یو کم دیش صفحه. علامه ابن حبان وی وکانت له شات تسمى غوسه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چیلی و غوسه به هغې ته ویل. وقیل غیسه یا به ورته غیسه ویلې. وشات یو بله چیلی و تسمى قمر، هغې ته قمر نوم ایښودي. او یو چیلی و د هغې یومن نامه وه. نو د یو چیلی غوس یا دغه غوسه یا غیسه نومو، او د یو چیلی قمر نومو، او د یو چیلی یومن نامه وه. ټوټل چیلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ووي. د تعداد کې هم پیغمبر اسلام ډېر خیال ساته، درې وه. اصحاب الکهف څونه وه؟ 7 وثامنهم کلبهم. و تعداد دا با ترعاهن ام الایمن، دا خدمت بوله ام الایمن کولو. ام الایمن برکت دی بوته دا خدمت کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم لبه دا سرویس. علامه ابن حبان فرمایی واما البقر فلم ينقل ان مسلم ملک منها شيئا. واگانی پیغمبر علیہ السلام ندی ساتي، واگانی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ندی ساتلی. او دا چې دا اندوان وغیره دیو ته دا دغه وایي که نه دی وجنه به کېدی شي نه ساتلي. عیون الاثر د دې کتاب د دویم جلد 391 کې دا تحقیق کړی. او دا دغه ورته ویل کېږي صاحب علیه رحمت سنه مې دی وایا ابوالعظم تاسو له حواله چې درکړله د سیرت والا سبل الهدى والرشاد، سپین بانګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې سپین بانګي باندې هغه دونه باس کړی بما لا مزید علیه قابل د کتلو دی. صاحب د سپین بانګي پیغمبر اسلام ساتلی دی، او د سپین بانګي بیا ډېر لوی تحقیقات په دې باندې کړي چې دا په کور کې ساتل مستحب دي. او په کم کور کې چې سپین بانګي وي پیریان ماماګان د هغې کور افراد نشي تنګولی. یوه او د جادوګر جادو په هغې باندې اثر نشي کولی. هغه دونه واقعیت پرې راوړي دي چې ساحرانو جادوګرو با خلکو له پیسې ورکولې چې په کم کور به جادو کوله چې دومره پیسې واله، خو د دې دا سپین بانګي په څه طریقه باندې د دې کور نه ورک کړه. زموږ جادو ورباندې څه نه کوي. سپین بانګي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ساتلی دی، دا دغه دا مستحب دی. خو دا یې اوس ویلي چې سپین بانګي چا حلال کو مړی کو په هغه ورځ به د هغه دولت په کموالي شروع کړي. سبل الهدى والرشاد. نور اعظم مناسب. معاذ رضی اللہ عنہ فرمائی کنت رتف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زرست سون مد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع ماربان الیس بینی و بینه مگر اغرست لرگید کجاوی. فقال یا معاذ هل تدری تا پتشتلی سر حق دا اللہ تعالی پخفل بندگانو بانی سر حق دا عبادو علی اللہ فا اللہ رب العزت بانی فا اللہ بانی حق تفضلن دیخوا فشرقائت کی ویری چی حق دا مخلوق فا اللہ نشتلی وجوبی حق نشتلی تفضل والا حق شتا. قلت الله ورسوله اعلم قال فإن حق الله بشك حق الله تعالى فعباد بان دار عبادت بكي دا الله جل جلاله او شريك بن جوړي د الله تعالی سره دي شي او حق د عبادو فالله پاک باندې دار عذاب بنور کیا چاله چې شرک نه دی کړی د الله سره شین دي شي. خدا کم یو حق دی تفضلا او احسانا دی. او امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې دا حق مشاکلتا او مقابلتا دی. الله دا سي چل د چا سره به نه کوي چې عذاب ولور کی، نو دا خو حق فالله نه دی، خو اسی ظاهرا مشاکلتن د حق پشانتا ښکاره کیږي. او مرقات کې مولا علی قاری وی دا د اظهار تأکد د پاره دا پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې دا کار خدای خامخا کوي داسې دی ته به ویږینې په حق دی، ته به ویږینې په حق دی. دا صرف د اظهار تأکد د پاره رالی، نور په حقیقت کې د مخلوق حق په خالق باندې نشتا. قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم افلا ابشر ایزیر نورکم به پدی سر الناس خلقتا قال افرمن نبی علیہ السلام لا تبشرهم زیر او تم ورکوا فیتکلوا سبب کی گورا الکزار طالبین یو ملا پڑھاو فیتکلوا وی توکل بو کی بیا توکل خو خشه دی، دا توکل نه دی اتکال دی، ترک العمل چې ډډه ولګي هغه اسې مسکار شوی دی کارو
اسم شوی دی او ډډه ولګي بیکار نه کې نو دا به نه کې فیتکلو چې اتکال ونه کې ترک العمل پرېږده چې دا خلک خپل عمل وکړي. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او معاذ رضي الله تعالى عنه رديب پیغمبر علیہ السلام على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ألب لك البابين اسعدك اسعادا بعد اسعاد. دا دې په کافیه کې سخت دی کنه. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. که پیغمبر علیہ السلام زر کرته ویلې یا معاذ زر پیرو کې بعد دی صحابي مبارک د ادب نه ډک خلو دا خالی شوی نه وي اره پیر به وته ویلې مولا صاحب لبیک. یو سړی چې دی هغه د خپل نوجوان بچی سره روانو او په دغه باندې چې کوم دی دغه ناستې وه دا په دیوال باندې یو مرغۍ ناستې وه خارو ناست ویل دا شو شعري بچي ویل خارو ویل دا چې شعري بچیه ویل خارو بیا ورته ویل بچیه دا په دیوال باندې چې شی دی او سړی ورته سور شو کور کې م دې راله ویل مازغو خوړلی بار م راله مازغه خورې لیونی یې ویل هغه ورته ویل بچیه لیونی نه یم نه د نه مازغه خورم خو ستا ماشوموالی ما ته رایاد شو چې ته ماشوم وي دقسې چې کوم دی دا مرغۍ په دیوال ناستې وه بچیه شل پیرې دې زما نه تپوس وکړو 20 واړه پیرې مې تا ته په مینه په محبت جواب درکړو چې دا چیز دی خو د ځان سه مې دا خبره په مزغو کې نوټ کړې وه چې ما خو دا کار وکړو دا بچی به بیا دا کار وکړي بچیه ته په امتحان کې څه شولې ناکام شولې. صحابه کرام ناشنا ادبناک داسې مینه په کل دنیا کې به پیدا نه کې کومه مینه چې صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کړې وه. طلحه رضی الله عنه تیر شو کنه په غشو یې ځان چیشتلی و. قال او فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من احد نشته یو تن چې ګوایي ورکوي د خبرې الله اله الا الله وان محمد رسول الله. او ګوره درې پیرې رال درې دا په حدیثو مبارکو کې ډېر زیات راغلي دي. هغه د موسی علیه السلام د خضر اسلام په دغه کې درې راغلي درې پیرې سبق درې پیرې تپوس پیکه دیر په لاره باندې روانې دي یو ملا صاحب نه درې پیرې تپوس ځینې څوک نه پوهېږي په لاره د چا سره روانې یو تپوس بل تپوس بل تپوس بل تپوس بل تپوس نو بس ته به چې دا نو د بل دغه چې بلکې موبایل لا کړ سړي خوب لیدلی یو خوب بل خوب بل خوب نو پسې څلورم یې پسې دغه که دا شروع کړم بس دی کاکا جي خدایا دې رحمت له صبر ورکړي فکر دې رانې نو او کن بس د په یو مخه خوب نه دا یو د طبیعه خیر بل بیا چې در نور وته بیا ما چې بیا را نشي فکر دې رانې خوبونه څوک ویلی شي. خوب ډېر سخت چیز دی ښه کتابونو کې دا لیکلي دي په تاوته ترخانیه کې هم شته که چا د خوب غلطه معنا ویسته نو دی کاذب شو. نو خوب په معنا باندې موږ چېرته پوهېږو او یو وایي موږ خوب لیدلی څوک د شریعت د مسایلو تپوس نه کوي هر یو خوب مې لیدلی خوب مې لیدلی فکر دې رالی که نه په دې موبایل د عوام یادوم چې دا کوم تپوسونه کوي صاحب. نو راځه څه شو وایه څه پسې مې ته درې پیرې ښه دا درې پیرو له ډېر لوی دخل راغلی دی نو ما من نو درې پیرو کې دې خبرې ته اشاره راله که چېرته یو طالب العلم چېرته په یو ځای کې بېادبي وکړه فوراً یې مه خارج کوئ که بیا په دویم ځل بېادبي وکړم مې خارج کوئ که په درېیم ځل یې وکړم ښه ده چې معافی کې خو که خارج کولو دي نو یاره یو چانس یې شته دی بیخي د ټکه د متول حاشیې ته به نه خېږئ او مه به دا ذهنونه سادوئ ملایانو دا تصورات چې غزیني سړي څه به بلکل داسې ګرځي استاد به ستا یا به د هغه ملګری وي چې په اودس چارهدام کې به ورسره ګرځي که لږ اخوا دېخوا چې بیا پکې څه خفه داسې دغه به نه کوئ. دا موږ ته کابرینو ویلي دي فکر دی دی صاحب د سندل باباجي صاحب اوږده قصه ده هغه له موږ لاړو د ناوګۍ په ټیم کې هغه ټیم چې موږ درسونه کړو ډېر علما لاړو ښه فکر دی راغلی الله دې هغوی لره جزای خیر وکړي ډېر ښکلی شخصیت چې هغه له لاړو ملاقات هم د هغه څه وکړو لعاب مبارک دای موږ ته دغه کړه دا راکړو ډېر پې زیات خوشحاله شو او په احادیث مبارکو کې راته اجازت هم دغه کړه دا راکړو موږ سره ملګري ونو موږ سره ښه چالاکه مولي صاحب و تکړه سړی و نیک سړی نو هغه ویل چې بس راوالی دا دغه صاحب علیه رحمت بخاري شریف پروت چې تاسو له دغه درکړم اجازت ته له درکړم چې غواړئ
حدیث لومبې ووایي. نو هغه ملګري هغه مخکې ناستي وو چې الله کوم کتاب یې راواخیست، هغه عبارت شروع چې څنګه شروع کړو څو ټکي ویل مه وایې مولي صاحب، زه وروسته ناست یم، ګوتې یې ونیول هغه یې ورکړه. دا د الله فضل. هغې بعد هغه یې ما له راکړه، ما وویل خو پوه شوی نه یم چې څنګه ویم. ملګرو نه بیا تپوس وکړو چې څنګه مې ویلي وو، خو ځکه روب دا فورا په ما باندې دغه راغلی. نو هغه نه بیا لنډه دا ده، موږ ویل نصیحت راته وکړئ، ستاسو به د طالبانو شاګردانو سره او د مقتدیانو سره مخامخ کېدل ډېري، نو وایي 2 کاره وکئ. یو هم چېرته وایي ګټې لیدلي دي چې ګلان پکې زرغون شوي دي؟ موږ ویل نه. په څه کې زرغونېږي؟ خاورې، د ځان د خاورې سازي کوي، جزي کوي. دویم ویلي دریاب له چې تاسو یو لپه خاوره ویسوئ خړ بیا کوي. موږ ویل نه، د دې معنا دا ده چې زړونه دریاب کوي. فکر دې راغلی؟ دې کې به د بې ادبو علم راځي، هر قسمه حالات به پکې دغه کېږي راځي، خو مقتدیانو سره او د طالبانو سره دونه تیز مه چلیږئ، د زړونو نه دریاب ساس کوي چې په لپو خاورو باندې خړېږي. نه نو هغه موږ ته نصیحت کړی و، زموږ په واګه پروت دی، موږ پې عمل کوو. د خیره موږ تاسو ته دغه کړو، دا د وږي نه کوز کوز تاسو په وږۍ باندې هم کېښودو، تاسو بیا نور شاګردانو ته ویستئ پسې ځئ. نو راځه نو څه فرمایي ملا صاحبان؟ 3 پیرې خو چې کم از کم غلطي ترې وشي که نو داسې له ټکه نه د متول حاشیې ته ما من احدین نشته دی یو تن چې ګوایي ورکوي د دې خبرې چې الله اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله، مګر حرام به کړي هغه لره الله جل جلاله علی النار په اور باندې. قال یا رسول الله وسلم افلا اخبرو، آیا خبر نه ورکوم به په دې باندې الناس خلکو ته فیستبشرو چې خوشحاله شي. قالو فرمایل نبی علیه السلام ایذن په دغه وخت یتکلو دي به ترک د عمل وکړي. نو خبر ورکو بها په دې حدیث مبارک او په دې قصې باندې معاذ رضی الله تعالی عنہ عند موتی په وخت د مرګ کې چې مرګ قریب رالی، تعصمن د پاره د ځان ګناهګارولو، تعصمن د پاره د ځان د ګناه نه د بچ کولو. طالبان ته موږ وایي تهجد د هجود نه دی، هجود خوب ته وایي. نو سړی ماخوستن څمنې سار راپاڅېږي نو ټوله شپې تهجد وکړو که نو ګوره تهجد باب تفعل دی. د تفعل ډیر خاصیت، یو خاصیت اجتنابا الماخذ دی، د خوب نه ځان بچول. نو تعصم د اسم ګناه نه ځان بچول. فکر دې راغلی؟ منګه طالبان دا صرف او نحو او منطق وایو خو په قضیه یې پرېږدو، بیا قرآن او سنت دپاره یې وایو خو قرآن سنت کې بیا لګوو نه که نه. تعصما د ګناه نه ځان بچولو. لکه بل جواب په دې کې چې کوم دی عالمانو دا کړی دی چې په هغه زمانه کې د دې جواب ټیک نه و، ځکه خلق لا پوه نه و. نو که هغه ټیم کې ورته چا دا ویلی وی نو اتکال یې کولو. بیا خو وروسته خلک پوه شو چې وروره دا وروسته را روان دی. په دې بل حدیث کې به وویې چې وروره کله جلالي او کله جمالي ځان به ساتي. دا د جمال مقام دی. دا د چا مقام دی؟ تصوف کې تاسو مخې ته مدل کړی که نه؟ دې ته د جمال مقام وایي. جمال مقام کې خو چې څه وکړه هغه به دې کړي. وروره د جلال مقام په لږه خبره دې رانیسي کوتره کوي دي، لږه خبره دې رانیسي کوتره کوي دي. نو یوازې جمال خو نه دی که نو جلال ته به هم ګوري. دا خو هغه یو مخ دی ملا صاحبه، دا څه دی؟ دا خو یو مخ دی. هلکه دا پلان کې سړی وایي زبردست سړی ډېر اعلی، داسې دی داسې دی داسې دی، ټول هر څه ورته بیان کړم. دی چې رښتیا داسې دی. نو هغه بل مخ یې ورته نه وویلی چې ګوره په قار شي نو بیا یې قار هم د څه سره سم نه دی. او چې کله سپین مانګي مړ کېږي بیا یې حلالوی شي، خو داسې بیا نه حلالوي. داسې هم د حلال شیز دی، حلال بیا ګڼئ، ګوره بیا پې ګناهګارېږي. حلال بیا ګڼئ، خو دا د ساتلو دپاره افضل دی په نسبت د دې د خوړلو. ان دې ساتلو له فضیلت ورکه په خوړلو باندې، په چا باندې؟ په خوړلو. نو دا ولې بیا وروسته دغه ورکړه؟ خلک بیا پوه شوي وو ملا صاحب، خلک بیا څه شوي وو؟ پوه شوي وو. دا د اول وخت کې څوک نه وو پوه، هغه ټیم کې اتکال کولو. بیا وروسته خلکو جلال او جمال دواړه سټډي کو او دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یاد کړو. بیا څوک عمل اوس موږ او تاسو ته دا ټولې خبرې دا را رسېدلي دي که نه؟ ولې موږ اتکال کوو؟ نه. ولې؟ ځکه اتکال نه کوو چې دا نور روایت چې راځي هغې سره به بیا څه کوې. وعن ابي ذر رضي الله تعالی عنه، ابو ذر وما ادراک ما ابو ذر، جندب بن جنادہ رضی الله تعالی عنہ، دا
پنځم نمبر مسلمان دی، بختور سړی دی. ها څلور کسان د نه مخکې ایمان راوړی، دا پنځم نمبر دی. رسول الله بل د په باره کې فرمایل وی ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجة من ابي ذر. وی دی اسمان سورې نه دی کړی او د ځمکې په ځان نه دی پرېښودی زیات رښتونې د ابوذر نه. ابوذر په شان رښتونې به بل پیدا کېلاته فکر دی ابوذر. دې ته فضیلت جزئی وایي. دا نه ګڼي چې دا د صدیق اکبر باندې درجه اوچته شوه یا په حضرت عمر باندې درجه اوچته شوه. نه، په 2 هجري کې د وفات شوی ناشنا شخصیت دی که نه، فکر دی راغلی ناشنا. د ده دا مذهب و چې پیسه جمع کول ممنوع دي. دا د مذهب بلکل د به دغه نه که. دا په مدینه منوره کې صحابه کرام ناست وي، داسې یو لویه ډله ناستې وه. یو طرف ته دی ناست یو، بل ځای کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه تشریف فرماو. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه خبره کوي وایي نعم المال الصالح للرجل الصالح، چې حلال دولت یو سم سړی په سم ځای کې لګوي وایي دا ډېر ښه شی دی. دا ښې پیسې د ښه سړي دپاره ډېر ښه شی دی چې غرض شي تو غوندې یې را خوښې کړو. دې ځای نه کونټۍ خوشې کړله، خدای بچ کړو. بل پیسو کې دا ښه والی د کوم ځای نه راغلی؟ تل اوس په پیسو کې ول ښه والی پیدا کې. نو عثمان رضی الله عنه ته کسانو مشوره ورکړه چې ګوره دا به جګړه کوي، نو لهذا د زیاته ولېږه چې ځان نه زیاتوي. عثمان رضی الله عنه په ده باندې صحابه څه کسانو ورته ویلي چې لکه دا به رښتیا دونه بزرګي چې دا داسې وایي، نو یې ته نو هغه ول 1000 روپۍ ور ولېږلې. 1000 ویل دا ستا ته تحفه ده چې 1000 روپۍ وله ور ولېږلې، نو ماخوستنې پسې واپس بل سړی ور ولېږه د څملاستو په ټیم کې. ویل هلکه موږ په هغه پیسو تېروتي، هغه ستا نه دي، هغه پیسې بېرته واپس را ولېږه. ویل ما سره 1 روپۍ مې تې ځان له پرېښې وه، 1 روپۍ د دې ټیم دپاره، نورې مې ټولې د الله په نامه ورکړې، زه خو پیسې نه پرېږدم. دا ولې ویل ما ته په هغه ټیم دا خو زه ډېر خفه کړم، خو زما که څه تنخوا د دغه نه بیت المال نه کېږي، بس د هغې نه یې کټ کوه که زه هر څه کوم. هغه ویل نه بس دغه ستا دپاره وي. ګوره په رښتیني باندې دا ډېر زبردسته سړی او ډېر انتهایي غربت کمزورې سورلی بیا د ځان سره ساتله. په تبوک په غزوه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا تپوس موږ تپوس کول؟ د ابوذر. یل ابوذر یل ابوذر. نو داسې خیال یې کوو یو په غره باندې یو کس دغه شو، دا راوښتون رسول الله وایي کن ابا ذر، وایي ابوذر وګرځه، کن ابا ذر. نو رښتیا وه هغسې وه چې رالې نو هغه ابوذر. نو دې سره بېکاره اوښ ورسره و، صحابو پسې دی چته رسېدی شو. د دنیا سره بیخي تعلق نه ساتلو. رسول الله چې کله دی راورسېد، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ناشنا خبره کوي، وی رحم الله ابا ذر یمشي وحیدا ویسکن وحیدا ویموت وحیدا ویبعث وحیدا. 4 ټکي پسې وویل. دی به ټول عمر ځان نه روان وي، ځان له به روان ملنګ. او ویسکن وحیدا، نو هغه خبره هم ټیک شوله. ګوره عثمان رضی الله تعالی عنه چې دا مقام ربضې ته ولېږه، ځان له 1 تنې تنخوا د ده کور او یو بیبي ورسره وه، نور څه هېڅوک نه. ویموت وحیدا، ګوره هغه څنګه د پیغمبر اسلام خبرې ته ګوره، قلندر هر چې ګوید دی ته گوید، نو څنګه به ځان له مړ کېږي. نو دا بیبي راولېږله، ویل قافله را روانه ده، قافله، او په قافله کې عبدالله بن مسعود دی، هغه ته زما سلام ووایه، بیا ورته دا ووایه چې ورور دی وفات کېږي ابوذر، نو ته راشه د خدمت د اخري به ته وکړي. نو ښځې هغه قافلې ته وتې وه او عبدالله بن مسعود راغلی، هغه خبر ورکړو، دا ښځې را روانه شوله چې مخکې چې را ورسېدله، نو انا لله و انا الیه راجعون، ابوذر ځان له وفات شوي ویموت وحیدا، او په ورځ د قیامت ځان له اکیله قبر یې دی او اکیله به وي، ځکه رسول الله ویلي په ورځ د قیامت به ځان له دغه ځای نه راپاڅي، مدینې منورې ته به راشي، مدینې منورې جنت البقیع قبرستان ته به دغه شي دا راشي. نو ګوره رښتې خبره ده، رحم الله ابا ذر يمشي وحيدا ويسكن وحيدا ويموت وحيدا ويبعث
وحیدا. نو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرمائی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم در عالم پیغمبر علیہ السلام تا وعلیہ پا نبی علیہ السلام بانی صوبن ابیض سپین جامع پرتو وهو نائم ثم اتیتو بیوتران قد استيقظ بیدارو. سپین صادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرے دے وقد استيقظ بیدار شویو. فقال نبی فرمان ما من عبد نشتر یو بندہ قال چوی لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنة مگر داخل بشی جنت تا. قلت و ان زنا و ان سرقا اگر که زنا و غلائی کری وی. قال و ان زنا و ان سرقا اگر چه زنا و غلائی کری غودا بزی چیرتام جنت لا. قلت و ان زنا و ان سرقا قال و ان زنا و ان سرقا. قلت ما ویلی و ان زنا و ان سرقا قال و ان زنا و ان سرقا على الرغم ان پی بیدار سره د خړېدلو د پوزې د ابوذر که د ابوذر پوزه پې خړېږي دی پې خفه کېږي مځي هغه مثلا په امت باندې ډېر سخت دغه وکړه بس چې الله پاکي جنت له بوځي ته یې څه کوي. ابوذر رضی الله عنه چې کله به حدیث باندې بهاده په دې باندې قال وان رغم انف ابي ذر وان رغم انف ابي ذر. دې کې خدا رالی مولا صاحبه چې بس زیبه جنت له او دی کی ځینې داسې روایات سخت دغه شوي دي دا راغلي دي چې سیب علیه رحمته په هغې کې رسول الله فرمایي وی لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن چې زناکار زنا کوي که نه دې ټیم کې دی مؤمن نه ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن دې ټیم کې دی مؤمن نه. دې ته وګوره دا څنګه دی هغې ته وګوره نو مولوی صاحب دې کې ګڼ جوابات دي او بهترین جواب د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دی. وی د الله دو صفات دي صفت د جلال صفت د جمال او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مظهر د دوانو صفات دی. د الله کله جلال صفت پر رسول الله ښکاره شي رسول الله د هغې مظهر جوړ شي او کله د جمال. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفت جلال مظهر ګرځېدلی دی په دقه ټیم کې وی لا یزني زانی حین یزني وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مظهر ګرځېدلی د صفت جمال د باری تعالی نبی وی وان زنا وان سرقا وان زنا وان سرق بې پروا نشته دی هر څه ځکه ځینې روایات داسې دي دا ځینې روایتونه داسې راغلي دي که نه لکه په یو ورځ کې پیغمبر اسلام وایي چې الله پاک ویلي که تاسو ګناهونه نه کوئ ختم به م کوم که ګناهونه نه کوئ ختم به م کوم لرې به م کوم نور به راولم سم خلک ګناه به کوي توبه به وباسي هغې نه خو دا معلومي چې سړی په دې ګناهونو باندې ورشي او په ځینې ځای کې دا وایي چې دونه معمولي ګناه به یو داسې به سختي په هغې راشي چې حیران به شي. نو بس کله جلال او کله جمال کله جلال او کله سمولا صاحب جمال. وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد چاچی گواہی وکړه خبر چې نشته لایق د بندګۍ الا الله فغیر الله نه وحده لا شریک له وان محمدن عبده ورسوله وان عیسی عبد الله عیسی علیہ السلام بنده د الله دی رسول الله دی وابن امته زید وینځ د الله دی کلمه د الله د القاه چې دای غرزولې د بیبي مریم تا وروح او دارنگی روح دے منہو دا جانب دا اللہ عنہ وروح منہو پا دی کی مناظرم شوی وخا دا علی ابن الحسین ابن واقد سر دا اغسا چی مناظرہ شو منگ دی مولانا اگٹلا نو بیا آغا سڑی مسلمانم شو کتاب النظائر دا خبر راکرستلی دا ولی هغه ویل وروح منه ګوره د عیسی علیه السلام د خدای جز دی ابن الله دی وروح منه نه استدلال نیولی من خو تبعیض د پاره راځي نو هغه ته د سورۃ جاسین دی 14 آیات ویل هغه چاله ورځي دا ټول شیزونه مسبون د ځمکې اساس شوی دی دا من هو به فزاغلی من هو ولی دا ټول الله پاک نه جز دي دا خو من د تبعیض وانا من د بیان والے دا د الله پاک ته نسبت د روح الله ته نسبت شرافتن دی لکه بیت الله او مریم معنا صدالک مریم معنا ذکی د مریم یو معنا د عابده عبادت گزاره
دویمه معنی د خادمه خدمتګزاره، او دریمه معنی د المرأة التي تکره مخالطة الرجال چې د سړو سره ګډون بد ګڼي. او جنت چې دی نو دا او نار حق نو داخل بکی دلر اللہ تعالی جنت تا علا ما کانا پا اریو سبانی چی دی من العمل دا عمل نک لگ عمل اکڑے که دیر که نیک عمل اکڑے دے که بد خو عقیدے دادا ایمان اشتا نو اللہ جل جلالہ بدے شیط داخل کی ملا صاحبہ جنت تبی دا کی دا داخل کی. وان عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دو صلح حدیبیہ پٹیم کی ایمان راوڑے دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارک ویری وی اسلم الناس و آمن عمر، خلق اسلام راوڑے دے ورا دے عمر ایمان راوڑے دے. دا پا جاہلیت کی پالوان عمر دو عمر رضی اللہ عنہ پا دور خلافت کی دے مصر والی پاتی شوے دے پا 34 ہجری کے وہ پات شوے دے 90 سال عمر کے. او یو کم سلویخ احادیث مبارک دا دن را نقل دی. قال انہوں نے فرمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رالما نبی علیہ السلام تا فقلت نما وتوی علی چرا وڑوا یمینک خیلاس مبارستا کہ بیعت در سر وکما بیعت علی الاسلام خا فبسط یمینه نخور کو نبی علیہ السلام یمینه خیلاس مبارکو فقبست یدین ما لاسرا بن کو فقال انہوں فرمان نبی علیہ السلام ما لک یا عمر چشویری تعالی یا عمر ولی دی لاستر بن کو قلت ماوی علی آلت تو ارادہ لرما ان اشترط چی شرط ولگوم بیل تشترط شرط ولگا و ماذا سا شرط دغا کیدا لگے شرط ولگا و دکا دے دے یو شرط ستا لکی یو شین لازم اول بید دی جمع شروط رازی او یو شریطہ دا شریطہ ستا لکی گی سیری شوی وقت شریطہ لکی گی چی وقت سیری کڑیشی آغا اخت شریط دا اغی جمع بے شرائط رازی دا دین خلق شرائط لکی کنا شرائط دا شروط پکار دے. او شریط دا قجوری پوستکی تا دا ونی پوستکی تا ویلے کی یا دا اغینا چکم رسی اغختلیشی نو اغی تا شریط وی او چکم ڈبکی خوشبو پرتا دا اغی تم شریط وی بید دی جمع شروط رازی شروط او بل شرط تے پا فتحی در آسر شرط مانا علامت بید دی جمع اشرات رازی پا قد جاء اشراتها دارنگی دا شرط وڑو کی نالی تم ویلے کی دا کم کچو کی چی وڑو کی نالی شرط ردی رومال دی تم شرط وی جمع اشرات رازی او اشرات رزیل خلق تم ویلے کی پلانے من اشراتهم یعنی دا غد رزیل خلق یو سانے دے. او شرطہ دا پوجینو تویلے کی او مشرط او مشرات او مشرطا دا انجکشن چی پیوئی غیتا سوائی سرینچ تویلے کی دا غی جمع بے مشاریط رازی مشاریط مانا ڈیرو سرینجونا نو گورا جواز دا شرط ثابت شو چی سڑے ویدے کی داخلہ کم خو پا دی شرط کم نو دا روا باشد. قلتو نو اماو تویلی ایو فرلی چی بخنبو کی گی ماتا قالو فرمان نبی علیہ السلام اما علمتا پاتا نشتتا اے عمرہ اسلام رنائی آغا گناونا کانا قبلو چی مخی ددنا او ہجرت رنائی ما آغا گناونا کانا قبلا چی مخی دے ہجرتنا او حج رنائی آغا گناونا قبلو چی مخی ددنا دی والحدیثان المرویان گورا قخبل خبرتا کئی وی پا کتاب المصابیح کی دلتا 2 حدیثون نورمو او پا کی مشکات المصابیح کی مارا نوڑل ابا کم زی کے ناوڑم والحدیثان المرویان عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال فرمائی چی قال اللہ تعالی انا اغن الشرکائی زبی پروائی مد شرکانو عن شرکی شرکانو بل کبریا ردائی سنسکرہما پی باب الریائی والکبری انشاء اللہ تعالی نیوی بے ذکر کرے یو تری نبی ارشوی دے ہدایہ راکی صاحبہ صلی اللہ تعالی